ورور د تیرا دغه اپریشن ته په کوم نظر ګورې څه به وایې؟ ډېره مننه رو. تیرا اپریشن چې کوم دی نو دا خو د وخت ضرورت دی، ځکه چې په تیرا کې کومه دهشتګردي روانه ده، هلته عوامو ته کم مشکلات دي، جوماتونه قبضه کېږي، د خلکو کورونه قبضه کېږي، نو اپریشن خو هلته د وخت ضرورت دی. خو د اپریشن چې کوم لوازمات دي، کوم طریقه کار دی د حکومت د سکیورټي فورسز، دا اپریشن چې کېږي نو دا په انټیلیجنس بیس باندې کېږي. دا د سکیورټي فورسز چې کوم ریپورټ ورکړي چې دلته اټیک پکار دی، دلته اټیک پکار دی، نو په هغې بنیاد باندې دا اپریشن کېږي. بیا چې کوم خلک دې سره متاثره کېږي نو حکومت هغوی باندې په اربو روپۍ تقسیموي. دا تیرا اپریشن حوالې سره داسې اورو چې تقریبا 400 ارب روپۍ چې کومې دي نو دا په دې خلکو باندې تقسیم شوي دي، او د دې خلکو د نقل مکانۍ په دوران کې څانه سهولیات چې کوم دي دا به ورته حکومت ریاست ورکوي. که هغه د دوی د رهایش بندوبستي، که هغه د دوی د کاني پیني بندوبستي، دا ټول د ریاست ذمهداري ده. خو اپریشن داسې یو مسله ده چې که دغلته اپریشن نه کوي نو بیا خو دغه کم خلک چې کوم دي ټي ټي پي ورته وایي، خوارج ورته وایي، فتنة الهندوستان ورته وایي، ځکه چې نن سبا خو افغانستان او هندوستان چې کوم دی نو دا په یو پیج دي دواړه، او د پاکستان خلاف دي. نو افغانستان هم پکې دی او هندوستان هم پکې دی. نو دا اپریشن چې کوم دی دا اوس ډېر لازمي دی، او بلکې د تیرا د عوامو ډیمانډ دی، د پاکستان د عوامو ډیمانډ دی چې اپریشن د وخت ضرورت دی، اپریشن کول پکار دی. خو د بده مرغه بعضې خلک داسې دي چې هغه دې اپریشن ته په غلط رنګ ګوري، او هغه مطلب دا دی اوس هم د پبلک او د سکیورټي فورسز او د ریاستي نورو ادارو چې په هغې کې حکومت هم دی، په هغې کې پارلیمنټ هم دی، د هغوی په منځ کې نفاق پیدا کول، د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا کول، دا هغه خلک دي کوم خلکو ته چې هندوستان سهولیت ورکوي، کومو خلکو ته چې افغانستان سهولیات ورکوي، پیسې ورکوي، نور مراعات ورکوي. نو دا قسمه پراپګنډې چې کوم دي نو پوج پسې هم کوي، ریاست پسې هم کوي چې یاره دا اپریشن ناکام شي. خو دا خلک ته مطلب دا ټټو په سوري وتړي، ځکه چې پاکستان له خدای داسې یو جرنیل ورکړی دی فیلډ مارشل عاصم منیر چې هغه نه د چا پراپګنډو کې راځي، نه د چا په دباو کې راځي، او دا اپریشن به منطقي امتحان ته هم رسوي. او دا اپریشن مطلب دا دی چې هغه کم د دې مقاصد دي چې عوامو ته ریلیف ملو شي، په دغه تیرا کې امن پیدا شي، او د دې خلکو دا فتنة الهندوستان او فتنة الافغانستان چې کوم دی، خوارج چې کوم دي، چې د دې خلکو خاتمه وشي.